أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. गड़ वड़ना सब ना दम वाले तेरे गड़ वड़ना तेरे गड़ वड़ना तो गोरा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मरगरो त दरख्वास्त है चाहे दन्ना खाल त तशरीफ रोड़ी इंशाअल्लाह ज़मंगा दनन रोज़े द्वेम नशिस्त दागे आगाज़ शो। ज़मंगा मुहतरम रोर हज़रत मौलाना अब्दुल हक रब्बानी से अभी इंशाअल्लाह दे तरबियती कनेक्शन द्वेम नशस्ता खिताब कई जुदा गई मौजूदा तज़किया नफ्स इखलास व तक़वा दागे नमक के बज़मंगा मोहतरम रोर द जमात इशात तौहीद व सुन्ना सुबाइना दम इतलात मुख्तसर सो खबरे कई और इंशाअल्लाह ब्या दागी बयान नबाद दुआ व सबब इंशाअल्लाह ब्या ज़मंग योबल नशस्त द्रेम शुरू की 3 बजे चाहे तबा हज़रत मौलाना अहमद जमशेद से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आयात से नूर उलमा ना अलावा हज़रत शेख से क़लब इंशाअल्लाह हमदा तरबियती कनेक्शन ता खुसूसी खिताब कई तरबियती कनेक्शन हवाले सरा मख के मंगा खबर कड़े वा दे मकसद द आम कारकुनान सरा सरा चकम द मजलिस शूरा अराकीन मजलिस आमिला मुंतज़िमा अराकीन व अहदेदार दी ज़िम्मेदार अफराद दी तंजीम फजलों के क़यादत कई सूबा की कई दागी दपारा द जमात द
چلولو د پاره اصول طریقې کار چار مرګره خپل خپل ذمہ داری هغه پوره کوي او هغه ته په ګوته شي دا بیان شي چې زمونږه د شورا رکن هغه څوک کې دی شي د مجلسي شورا رکن څوک کې دی شي دا غي څه شرایط دي دارنګ پدې کې ان شاء الله مونږه د جماعت تنظیم ضرورت اهمیت او مقاصد باندې ان شاء الله مفصل بیان وکړي سبا دارنګ چې کوم زمونږ دستور دی داغه چیده نکات اهداف او داغه چې کوم فرایض دي د هر یو رکن ذمہ داری دي داغه ان شاء الله بیان کیږي او قواعد او ضوابط به پای کې بیانېږي تربیتی کنونشن چې کوم زمونږه دا اجتماع عام شروع ده نو دا اجتماع عام اول تربیتی کنونشن نه داغه ابتدا شوی و او بیا هغه اجتماع عام باندې هغه بدل شو دیو جن مرګرو چې هغه اجتماع عام په خپل ځای باندې ذریعہ د دعوت او د تبلیغ داو عوام خواص پای کې جمعي مقررین علماء کرام مشایخ مختلفو موضوعانو باندې دا قائد او د اعمال او د معاشره اصلاح باندې هغه بیانونه کوي او پدې تربیتی ورکشاپ کنونشن کې خصوصي بیانونه وي چې هغه بس عام طور باندې ساده لهجه کې وي چونکه زمونږ اراده خدا وا چې پدې کې به زمونږ نور مشایخ علماء کرام هغه شامل شي خو هغه ته علم دې زمونږ صوبایي امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب چونکه هغه د عمره په سفر دي او زمونږه نائب صوبایي امیر شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب مدذلو هغه عمره کې دي دا نور مشران تقریبا الته دي او بهر حال چې کوم زمونږ مشران او مشایخ کوم مشوره شوه دا او کوم مرګري هغه د پاره دا غي انتخاب شوه دي ان شاء الله خپل وخت باندې با دا غي بیانونه مرګرو ته پکار دي چې هغه دل جماعت سره محبت سره مين سره هغه کینی ورما مخکې رشس کې موږ دا خبره کړې و چې دا چې کوم تربیتی کنونشن دی د دې دا خاص د زلو چې کوم ذمہ داران دي دا غي د پاره د دې انعقاد شوه قدر حضرت شیخ سے په حکم باندې چیرې دا ټول جماعتي مرګري دي او د دې خبرو دیتم ضرورت ته فائدہ ده نو دا د عام شي دا نور مرګري کوم یم پکې کینی نو دا څه خبره نه ده دیو جن منګه دا عام کو نور مرګرو ته منګه اجازه ورکو زه خبرو دوم نه منخو پروګرام دو چې فوراً تکرار پس رستو بیان شي او مرګرو دام ستاسو سره یو احسان او چې مرګري وګي دي نو دی بس خبره وری نو چې دی ماړ شي نو د بیا کار وخت پورې ناس به کنه جی بیا هم ناس خو دا مولانا صاحب د بیان نمخ کې مختصر وخت د پاره جناب محمد فیاض صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او څو خبرې ستاسو مخ کې وکړي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما ملګرو دا د تربیتی کنونشن اغراض و مقاصد زمونږ صوبائی ناظم اعلی حضرت مولانا شمس الهادی صاحب تاسو ته ذکر کړل. تربیتی کنونشن مونږه راغوستی و عمده ارکانو کارکنانو د دوی د تربیت لپاره یو زمونږ عام اجتماع وي چې په هغې کې مقررین خپل انداز سره بیانات کوي. یو دا تربیتی کنونشن یې دا ساده خبرې وي ملګرو ته طریقې کار ښودل وي. تربیت قرآن کریم کې الله پاک د حضرت ابراهیم علیہ السلام واقعہ ذکر کوي چې کله حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله اولاد ورک شکریہ ادا کړه الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. دا الله شکر ادا کړ خو بیا ابراهیم علیہ السلام د دغه اولاد د تربیت لپاره یو دعا کوي چې اوس اولاد پیدا شو الله اولاد راکړو خو اولاد به دپاره اوس تربیت پکار دی. نو تربیت لپاره فرمایي چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. الله اولاد دی راکړو دا اولاد چې دی راکړو نو د دې تربیت لپاره یو پیغمبر یو رسول دنیا ته راولېږي چې خلکو ته د الله کتاب بیان کړي. د الله د کتاب بیانېدو کې به فایده دا وي چې ویزکیهم د دې تزکیه د نفس پکې. نو تربیت دا کې د اولاد تربیت وي دا د کارکنانو تربیت وي دا د جماعت او د تنظیم د ملګرو تربیت وي. اسی خو که موږ سوچ وکړو نو دا څومره انسان چې وخت تیری زمونږ دا میشن د اشاعت توحید و سنت چې دی د قرآن کریم دا دروس دا خپل ذمہواری لګولې ده ځکه چې دا د انسان چې کله په دې دنیا کې دا وخت تیری زندگی تیری نو الله پاک انسان داسې نه دی پرېښی چې بس د څه خوښه یا به کوي. دې دپاره یو نظام را لېږلی دی یو آیین یې را لېږلی دی دارنګې یو دستور یې را لېږلی دی چې د هغې د لاندې به دې لګیا وي او دې به خپل کار کوي. د هر یو جماعت او د هر یو تنظیم خپل یو میشن خپل یو دعوت وي او هغه میشن او هغه دعوت هغه په معاشره کې لګیا وي او خپل میشن مخکې لیږي. جماعتونو کې څه مذهبي خلک او څه سیاسي خلک سیاست والا خپل یو اواز کوي د خپل خبرې وي لار به جوړوم سړک به جوړوم سکول درته جوړوم دا کار کوم دا کار کوم. مذهبي خلک هغې خپل میشن وړاندې کوي. بیا په مذهبي خلکو کې هم ډېر جماعتونه دي ډېر تنظیمونه دي. څوک په ختم نبوت موضوع باندې کار کوي لګیا وي هغه یو میشن یې راټینګ کړی وي چېرې نبی اسلام نه بعد بل پیغمبر نشته او په هغې باندې تقریبا چې کوم ځای جلسې کوي نو یو کانفرنس هم دغې عنوان سره کوي.
څوک د صحابه کرامو په دفاع کې لګیا دي چې د صحابه کرامو باندې کوم خلکو خپل قلم اوچت کړی دی چې د هغې خلاف یو اواز اوچت شي. دارنګې څوک دا کوم چې دیني مخکینی مشران وي ائمه مجتهدین دي د هغې دفاع کې لګیا دي ځکه وخت په وخت باندې فتنې هم نوې روزي. څوک انکار حدیث پې دغه روزي فتنه روزي، څوک امامانو ته ردې بدې وایي، خو مختلف طریقو سره خلک لګیا وي. اوس د دې د مخنیوي دپاره هم جماعتونه را پیدا کېږي. خو لیکن دا خبره تاسو ځان سره ذهن کې یاد وساتئ چې کومې فتنې په دې پاکستان کې سر اوچت کړی دی نو د هغې مخنیوي چې شاته توحید او سنت کړی دی. لکه که د ختم نبوت مسله راغلې ده لومبي غواص چې دی دا د فنډی راولفنډي شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه د هغه ځای نه شوی دی، د هغوی په سرپرستۍ کې شوی دی. علما به سره د نورو جماعتونو ملګرتیا به ورسره کوله، لیکن کړي چا دي هغه د شاته توحید او سنت ته دغه لاندې شوي دي. که د صحابه کرامو د دفاع خبره کله راغلې ده نو هغه هم زمونږ د مشرانو نه حضرت مولانا نیلوی رحمت الله علیه د دفاع صحابه کې تقریبا چې هغه جنازه هم د جیل نه اوچته شوې ده. دومره مطلب دی چې هغې صحابه کرامو دفاع کړې ده او د وخت چې کوم هغه حکمرانانو نه هغوی له دغه سزا ورکوله. د خلکو صرف برای نام خبرې وي او الحمدلله اشاعت توحید و سنت عملي طریقې سره هغه کوي لګیا وي. اوس راځو دې خبرې ته چې الحمدلله ملګرو توحید مو پیژانده او ملګرو سنت مو پیژندل او معاشره کې کار څنګه کول دی ځکه معاشره کې هم کار کول غواړي که نه. اول خدا خبره ده چې معاشره کې به ته اول خپل ځان خلکو باندې پیژنې. لکه تاسو د انبیا علیهم السلام واقعات وګورئ که انبیا علیهم السلام الله پاک چې کله د پیغمبرانو تذکره کوي نو ګوره هغې د پیغمبرانو په ذاتي زندګۍ باندې چا اعتراض نه دی کړی. پیغمبرانو چې کوم ځای کې وخت تیر کړی دی نو یو کس هم داسې نه راپاڅېدلی چې هغه باندې ذاتي اعتراض کړي، بلکې پیغمبر ته چې کله پیغمبر دعوت ورکړی دی نو ورته وایي چې قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، ستا نه خو زموږ ډېر بې امیدونه وو. ولې ځکه دا سړی ښه سړی و، معاشره کې وخت تېرو خلکو ته ښه ښکارېده که نه. دغرانګې پیغمبر ته به وي الصلاتک تأمرک، ستا دا ډېر عبادتونه دا ډېر لمونځونه تا ته دا حکم کوي. یعنې هغه خلکو باندې دا منو کړی وه پیغمبرانو چې او مطلب ما په زندګي تېره کړې ده تاسو سره، زما ذاتي زندګي تاسو ته معلومه ده. د کائناتو سردار افضل رسول خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف وړو نو هغه ورته وایي فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، زما زندګۍ ته وګورئ آیا په دې دومره زندګۍ کې زما په لمن باندې څه داغ وینئ؟ نو یو په معاشره کې کار کول دي نو هلته کې به ته خپل ځان خلکو باندې مناوې. اوس ځان په څه باندې مناوېږي؟ علاقه کې به ګورې ستا په علاقه کې یتیمانان شته، ستا په علاقه کې غریب خلک شته، ستا په علاقه کې مسکینان شته، کونډې رنډې شته. د ویلفیر په ذریعه باندې د خلکو سره د خیر د ښېګړې او د خدمت په دغه باندې لګیا به. مثال په طور باندې یو کس دی یتیم دی، ماشوم دی، پلار یې مړ دی. اوس ته د هغه سره په معاشره کې د هغه سره یو تعاون کې هغه تعلیم ذمواري دا هر څه دا ته کې که نه. کله چې دغه کس رالویږي راغټېږي او دې په څه باندې پوهېږي نو دا ستا ورکر جوړېږي. او دا موږ په معاشره کې عام ولیدل، زموږ خپل ترتیب دغه دی. بعضې خلکو باندې موږ د ابتدا نه واله تعلیم کوو تر دې پورې چې هغه یونیورسټۍ ته ورسېدل، د یونیورسټۍ تعلیم په هغې باندې موږ کړی دی. نن هغه خلک چې کله زموږ پروګرام وي نو په هغې کې پیش او تقریبا چې کله موږ یو شي اعلان وکړو نو په زرګونو روپۍ هم هغه ورکوي، تعاون کوي. ډېرو دغه کې ځایونو کې لکه په سکولونو کې تقریبا زموږ کسان هغه لګیا وي، موږ په هغې سره دغه تعاون هم کوو. اوس چې یو سړی ته دغه شانتې لګیا یې او په معاشره کې نه څه معاشي مسله ده او دا د قرآن کریم کوي چې کله جهنمیان جهنم ته لاړ شي تپوس به وشي ولې تاسو د جهنم ته راغلی
نو هغې به پکې نورې خبرې مو کوي وایي چې لم نکن نطعم المسکین موږ مسکین ته خوراک نه ورکوو کله وایي ولا یحض ولا طعام المسکین د مسکین په خوراک باندې تیزي نه ورکوي اوس موږ خو چې قرآن فرض کې وایي نو چې وایي چې ادخلوا فی السلم کافة دا ټولې طریقې به موږ کوو دا زموږ کار دی او چې کله دا ټول موږ شروع کړو الحمدلله خبره به دا به مخکې روانه وي دا شیزونه به مخکې ځي تاسو سره به خلکو هغه دغه جوړېږي تاسو سره به د خلکو تعلقات جوړېږي تاسو وګورئ کله چې قرآن کې الله ذکر کوي د اناسن او د ذکور والا دا اناسن چې کوم دی دا نکره ذکر کوي دا ذکور دا معرفه ذکر کوي نو خو تاسو علما یې پوهېږئ په دې باندې دا ذکور چې کله ذکر کوي معرفه دې پر ذکر کوي دی به خلکو هم خادي کې وړاندې دی به خلکو سره هم خادي کوي دا نه چې ستا په خوا کې ګوان کې مطلب دی مړی شوی ته خبر نه نن سبا خو دا دغه دی هلکه پلان کې مړه ته چا جنازې هم نه ځي چا سره هم خادي نه کوي چا سره دا نه کوي نه چې ته معاشره کې اوسې نو چې دا کې کله او دې هر یو ځای ته ځې نو چې دلته کې لاړ شي مثال په طور باندې یو غم ته لاړې که نه ملګري کې غم شوی دی خوا کې ګوان کې د غم شوی نو زموږ خو دا نن سبا د پښتنو دا دغه دی چې څوک یو غم ته لاړ شي هلته کې مدري یو مسله بیان کړي ستا هلته کې ځې نو چې کم از کم هغه خلک خو د جنازې پورې ناست دي که نه هغه ته به خپله مسله بیانې که نو دې طریقې سره به دا به مخکې روان دي موږ چې کله تاسو ته لکه یو خبره دغه کېږي چې موږ وایو چې لکه تاسو د ماهانه درس له راځئ ماهانه درس ته راځئ دې کې څومره فایدې دي یو درس کې یو خو ته راشې هغه درس واورئ دویم ستا ملاقات وشي دلته د ملګرو سره د یو بل د حال نه خبر شي چې القرآن رحمت الله علیه وصیت هم کړو چې تاسو مرکز سره خپل تعلق ساتئ په میاشت کې خامخا یو ځل مرکز ته راتلل وي نو زموږ ملګرو کې بیا پکار دا ده چې تاسو لکه جماعت ته وخت ورکولي لکه دا فرض کې تربیتي کنوینشن زموږ د 3 ورځو دی اوس یو ملګري ته ټلیفون کې یاره زما څه عذر دی که نه عذر مې دی موږ په نورو جماعتونو باندې به اعتراضونه راکېږي خلک ورشه وګوره په میاشت کې څه کوي مطلب دی چې هغه سې روزه په میاشت کې نه قضا کوي ورسره چې کوم دی نو هغه د جمعې شپه نه قضا کوي نور چیزونه نو هغې په دې 3 ورځو کې پیسې هم خپلې لګوي خو میاشت کې خامخا هغه کوي اوس په کال کې مطلب تاسو ته یو تربیت خبره حوالې سره خبره وشوه په غون کال کې چېرې تاسو به 3 ورځې دلته راځئ تاسو ته تربیتي خبرې به راکېږي هغه 3 ورځو لپاره موږ بیا بانې لټو یاره پلان کې ځای کې مې کار دی دې ځای کې مې کار دلته مې کار دی نور ځای هم زموږ دا ملګري دي دوی چیلم لګوي دوی 4 میاشتې هم لګوي دوی کلونه هم لګوي لیکن دغه ملګري ته که چېرې ته بیا ووایې چې یاره یو جماعتي کار دی جماعتي نظم و نسق حوالې سره موږ راجمع شوي یو بس بیا ورته دې تیار نه دی دا تربیتي دا کنیشن دا دې لپاره دی ملګري چې ملګرو ته خو یو تربیت ورکړي چې تاسو به په دې جماعت باندې به مال هم لګوي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم یو سړی ته وغوښته دما دا مقرر بم په دې جماعت باندې به دې دا پیسې هم لګوي دولت به هم خپل لګوي او بدن به هم لګوي او دې به پیسې هم لګوي ځکه چې اشترى من انفسهم واموالهم دا نفس او مال خو چې دا فرض کې زمانه غواړي دا به زما د خطیب صاحب نه غواړي زما د بل مقرر نه غواړي بیا تاسو کله چې د جماعت خبره رااله تنظیم خبره رااله اکثر زموږ غټه اجتماع وي یو خو ذمه دار سړی ملګری به ټلیفون کې یاره چې د پلان کې خطاب څه وخت دی تر پلان کې خطاب نه راغلی که د خپل جماعت دغه نه راغلی پروګرام نه راغلی که خطاب له خپل د یو مقرر راځي نو غواړي هر جمعه هر مقرر په خپل ځای کې کوي که نه ته بیا زما اجتماع له سره راځي زموږ خو مطلب دی چې 4 ورځې اجتماع بیا له 4 ورځې څه لپاره ورکړې چې ته ماله د مقرر تپوس کوي چې څوک به بیان کوي نو هر یو مقرر په خپل ځای کې جمعه کوي ښه مزدار وختي ځکه نه هغه له جمعې له ځان رسوه او که نه ته د جماعت ورکړې ته به دا تپوس نه کوې چې بیان به دی چا او نه موږ چاته وایو چې بیان به دی چا کلی که تا ته یو چڼی بیان کوي تا ته به کله طالب دغه وي کله به درته سپینګیري لګي او کله به درته نوجوان لګي مسله د الله د وحدانیت به ته بیانوي کله چې زمونږ دا میشن دومره مخکې راغلی دی که نه تاسو پخواني زمونږ مشران علما وګورئ که نه په وازونو باندې دلته نه دی راغلی صرف په وازونو باندې نه راځي دا میشن په ښکلې پستو خبرو باندې راغلی دی شیخ عبدالسلام صاحب په هغه ټایم کې مولانا فضل حق صاحب تاسو ګورئ کوم مشر د شیخ القرآن شاګرد چې یو ځای ته رسېدلی دی هلته انقلاب ځان سره بوتلی دی انقلاب
مونږ چې ګورو کنه لکه 50 صده کې مثال پته ورنه باندې یو عالم مولانا خان باچا صاحب په ثوابه کې با چې القرآن رحمت الله علیه هم دا کوله وسره چې کوم نه د انبار مولانا صاحب مو سره ټول سواد کې چې کوم نه شیخ مولانا فضل حق صاحب او دغه شان دغه ملګری وکړه یو کس بلاړه انقلاب براته اوس تاسو بشمیره یو موږ بشمیره یو غازی کې هغه شان انقلاب نه راځي کې څه وایي ځکه چې زم یو ځای کې پروګرام کوم نو واه واه ماشاءالله او یو چغي وي او سوري وي او چې تقریر کله ختم شي خدای کو که چاته پته لګي چې څه وي دې زړه کې نه دي دنه دا خبره نه دي دې باندې سوچ وکړه فکر وکړه ځکه خبره د تربيت حواله سره ده یو ځای نه بچی راشي بل ځای نه بچی راشي بل ځای نه بچی راشي یو براشي ډېر ښه بیان ډېر زبردست سی وي بیا ته یاد نه یاد ته نه سی د مشرانو چې کله تقریر یو ځای کې کړی دی نو موږ چې باز دینو کې تلیو نو د سپینګرو بوډاګانو د زوی په عمر خلکونه تاسو کا نو هغه به وایي چې په پلان کې سن کې شیخ القرآن راغلی او دا خبرې کړې وي هغه خبرې هغه تقریر به دته وایي چې شیخ القرآن رحمت الله علیه راغلی او پلان کې وخت کې او دا خبرې کړې وي هغه خبرې مو ته یاد دي نن موږ چې تقریر ختم شي موږ ته پته نه لګي چې رقمي خبرې دي دا ولي دا ځکه تم نن دا غواړي چې مطلب دا دی بس یو ځای کې د خمدار یو خپل یو پروګرام غونډه دغه وي او داسې پروګرام دی چې په دې کې دغه نشته یاره پلان کې سړی راشي مقرر صاحب ته به زمونږ وایي خطیب صاحب ته وایي چې یاره ټایم پکار دی نو دی ورته وایي چې 4 میاشتې کې خو ما سره ټایم نشته که نه دی ورته وایي چې ما سره په 4 میاشتې کې ټایم نشته دې خبرې ته غوږ شي 4 میاشتې نو دی ورته وایي خیر دی 4 میاشتو نه پس راکړه کدا د الله دین وینو تا به 4 میاشتې پس پوته ته انتظار کوي ته به 4 میاشتې صبر کوي چې 4 میاشتې پس الله دین خلکو ته خیم دا خبره ده زمون خو یو الحمدلله دا دومره په لکونو خلک چې تیاریږي کنه د سره لپاره تیاریږي دا به دایان نه جوړي دا چې په لکونو خلک تیاریږي د مرکز نه زینو دی خو قرآن زده کې نو دی به مخکې مسله بیانې کړه نو چې کله دا مسله بیانې نو ته به دې ته نه ګورې چې بیان څوک کوي ته به دې ته ګورې چې د اشاعت توحید و سنت یو مبلغ راغلی دی یا به د الله توحید بیانوي ته بیا ګوره چې خبره څومره مخکې روانه ده ته به دې ته ګورې د اشاعت توحید و سنت همیشه دغه دی که نه نو چې کله ته دې ته ګورې چې مسله بیانېږي هلکه پلان کې یو ضلع والا دی بل ضلع ته ځي که نه په هره ضلع کې څومره علما دي نو چې ته دومره د لرې ځای نه مقرر راغواړې که نه نو خو خوا کې دغه خوا کې چې د سره کومه ضلع مردان والا دی 400 ته وایي 400 والا دی نوخار نه راغواړي نوخار والا دی پېښور نه راغواړي دې کې به څه داسې ګران کارونه جوړ شي نه به دومره زیات تکلیفونه وي نه به دومره خلکو ته مصیبتونه راشه زما په خیال باندې نه به بې خرچه راشي خو مولوي صاحب فرض کړه د یو ضلع نه راشي په وخت مزل به وکړي هلته به لاړ شي تقریر به وکړي وځي به دې خو دومره مسله نه راځي نو چې کله تاسو دغه طریقې کار شروع کړئ زموږ مبلغین بم ډیری زموږ خطیبان بم ډیری زموږ مقررین بم ډیری او هر یو ځای کې به مقرر پیدا وي هر ځای کې به مقرري هیڅ یو دغه دی چې دې نه فارغ شو مقرر شو کنه دوره تفسیر وکړو مقرر شو نو دغه دا شو دغه مرو لګ چر مختصر کا به هر حال مطلب دا چې زمونږ حضرت مولانا عبدالحق ربانی صاحب هغه نست ان شاء الله تفسیر کې نفسانه به خبرې کې او ځکه بیا مکمل او شنو جماعتي خبرې ډېری دي کنه خبرې پکې لاشتا پیش خبرې لاشتا خو ځکه مکمل او شنو بیا به لګ په موضوع باندې وکړو خو ګورې د سوچ مخام د خمر ګورو ته وایم ځکه چې هم ذمہ داران خلک ناست دي د ضلع عمرا او ناظمین ناست دي پر خپل طریقې کار باندې لګونه دغه وکړي بل تاسو اکثر د پنجاب نه مخررین راغواړئ که نه دا یو خبره کوم شمس الله صاحب نه اجازه تلمه او خیر شمس الله صاحب ته یو دغه بل علم دغه نه دا نه تاسو ګورئ اکثر د پنجاب او داسې بعضې دغه کې دا حکایت صحابه نه دي دا قصې دغه کاتې شروع دي مشن چې کومو کنه صبح قصص الانبیاء شروع کیه د سرنه کتاب شروع کړی قصص الانبیاء وو اکثر زبر مخرین بعضی کسان وینم کنه بس پنجاب بعضی خلک شته دې دغه ته مو ګوره قصې خو هغه بدعتيان هم کوي موږ به وسګو بس قصو پسې روان یو نه د قصو علی خلک شته هغه بدعتيان ته پرې دي
هغه بدعتيان شته کنه بس بدعتيان شته خیر دی که چا قصې ډېرې خوښي بس یو بدعتي ځان ته دغه لګوي ډېر پکې شته داسې خو په سور باندې دا قصې مې بیانې کنه هغه هم قصص الانبیاء کتلي او خیر په خپل بیا ګوره کده که دومره خوښي خیر هم دی کنه زمونږ چې کوم میشن و د توحید او د سنت کوم چې شیخ القرآن رحمت الله علیه هغه بیان کړو کوم چې دغه شاګردانو بیان کړو حق میشن پس راواله ان شاء الله مسله به په هر یو ځای کې به انقلاب جوړیږي او مغه قرآن دی بل بدل شوی نه دی هغه قرآن دی چې د شیخ القرآن رحمت الله علیه په وخت کې په انقلاب راتن اوس په خامخا راځي خو چې هغه طریقې کار هغه خپل کو نو هغه طریقې کار خپلول غواړي په هر حال حضرت مولانا عبدالحق رباني صاحب ان شاء الله غیناستي تفصیلی بیان ان شاء الله دوی کوي او بس تاسو په دې خبره باندې به اجازه ته غواړم دغه ته خراشي کاواله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام، د جماعت اشاعت التوحید والسنہ، معززینو، ارکانو، مرگرو، تاسو مخکی زمانگ د مشرانو، زمانگ د جماعت اشاعت التوحید والسنہ ناظم اعلی مولانا شمس الحادی صاحب مد ظلہ العالی، او زمانگ د برادر محترم مولانا محمد فیاض صاحب دامت برکاتهم، قیمتی او مزیدار ملغلری اغواوری دی. تاسو ته مخکې د دې پروګرام غرض او غایه بیان شوه چې دا د خپلو ملګرو د تیقظ دپاره د رابیدارولو دپاره یو پروګرام منعقد دی. بطور مذاکره څه خبرې به بیان کوو، ګینې الحمدلله دا ټول ملګري چې دا موږ څه وایو دا د دوی په علم کې دي، دوی ته معلومات دی، ځکه ټول علما او پوهه خلک دي. اوږد تقریر او د اوږد بیان وخت هم نه دی، او الحمدلله دارالقرآن پنجپیر دا د قرآن عظیم یو مرکز دی. دا څومره ملګري چې دي څه خو الحمدلله اوس په دې وړه دوره کې شریک دي او موجود دي، او څه داسې دي که نن راغلي دي او لکه نو، خو الحمدلله په کراتو مراتو دلته هغوی د قرآن عظیم په دورو کې شریک شوي دي او د دې ځای نه مستفید شوي دي. زمونږ په خوله هغه خبرې دي چې کومې موږ د خپلو مشایخو علماو نه، خصوصا د خپل شیخ محترم امیری جماعت اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ، زمونږ د جماعت امیر او زمونږ شیخ او زمونږ مربی حضرت شیخ القرآن صاحب مد ظلہ العالی نه اوریدلی دي، نو هغه خبرې دي صرف بطور مذاکره دي. موږ تاسو باندې د الله عظیم فضل دی چې د داسې یو جماعت سره زمونږ نسبت او تعلق جوړ کړی دی. الله ګواه دی په دې پاک مرکز کې ناست یو چې بغیر د تعصب او بغیر د څه دې نه ګڼي چې دا زمونږ جماعت دی. زما په علم کې، زما په ذهن کې د دې نه بهتر جماعت ما ته بل نه ښکاري. بې لالچه، بې تمه، خالص د الله دین د الله د رضا دپاره په خپل عمل کې هم کوشش کوي چې راولي، او نورو دپاره هم کوشش کوي چې هغې ته بیان کړي. او د هغې وجه دا وه چې د دې جماعت بایکاټ د نورو جماعتونو نه په دې و چې څه قرآن حدیث کې دي چې هغه په زندګۍ کې راشي او هغه شان خلکو ته بیان شي. د دې جماعت هر یو رکن الحمدلله د هغه تزکیه شته.
دا غي وجه دا ده چې دا یو قسم تمهید تاسو ته وایم چې زمنګ جماعت څومره ارکان دي، کاغه علما دي، کاغه طلبا دي، کاغه عوام دي، چې زمنګ د علماو سره صرف تعلق دی او نسبت دی، نو الحمدلله د هغه عقیده د توحید ده. د ټولو نه لوی تزکیه خو د عقیده ده. د هغه الحمدلله عقیده 100% د توحید ده. د هغه دا به طور تحدیث بن نعمت ویما الله دې زمونږ نه رضا شي او الله دې مونږ ته استقامت راکړي. الحمدلله په دې جماعت کې به مشرک انسان پیدا نه کی. کاغه طالب دې، کاغه عالم دې، کاغه یو رکن دې، کاغه نارینه او حتی کاغه زنانه چې داغه د اشاعت توحید او سنت د علماء په درسونو کې ناشتي، نو هغه به 100% موحد او د شرک نه الحمدلله پاک. او دویم لوی ګور جرم هغه بدعات دي، دا غینه تزکیه ضروری و. نو الحمدلله د دې جماعت بایکاټ د نورو جماعتونو نه دغه په وجه دی چې دا د بدعاتو سخت نفرت کوي. په دې جماعت کې مبتدعين هم نشته الحمدلله. عمل یا لګ کوي یا ډېر کوي، خو کوشش دی چې عمل په سنت طریقه باندې وشي. خو شیطان سره خو ډېر جالونه دي، نو چې یو جال نه سړی خطا شي نو شیطان کوشش کوي چې په بل جال کې راګیر کی. اول خو بطور تمهید یو خبره تاسو ته وکما، علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه لیکلی دي بدائع التفسیر کې چې د شیطان ډیر جالونه دي او کوشش کوي چې په دې کې خلق ښکار کی او دار چا د پاره سره خپل جال لې. اول کوشش یې دی چې سړی هغه په شرک کې مبتلا کی، په کفر کې مبتلا کی. لکه د دنیا خلک شرک او کفر کې راچولې دي. که یو سړی د دې جال نخلاص شي او شرک نه کی، کفر نه کی، نو بیا هم د خپل احتیاط کوي. شیطان سره دویم جال دی چې بدعاتو کې مبتلا کی. ځکه چې شرک او کفر پسې دویم نمبر عظیمه ګناه هغه بدعات دي. ډیر خلک پدې کې دی الحمدلله موږ شرک نه کوو، شرک نه موږ پاک یو، خو په بدعاتو کې مبتلا یو او پاغي مناظریم کوي، پاغي مجادلیم کوي، پاغي کلک دی، پاغي وصیتونه کوي. دا بنه پرې دوي چې دین اخلاص شي او پدې کې یو سړی گیر نشي، چرته موحد سره پاتې شي، متبع سنت سره پاتې شي، نو بیا د شیطان سره بل جالم دی. سړی ته وي ته موحد عقیده د توحید د مړه همیشه به ان شاء الله تا عذاب نه ملاويږي. متبع سنت کې لګ عمل کې ډېر کې قبليږي، به په ګناونو کبیرو کې مبتلا کی. دیو موحد می درو خوړو ته ګنا نه ښکاری، غلابم کوي، سود بم کوي، د لګو دغه د پاره قتل بم کوي، د یو بل سره به بغضم کوي، حسد بم کوي، د یو بل غیبت بم کوي، او دا به د تر سره جرم نخکاری. شیطان وی غم مکه و دا د دې سزا مول ډیره ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې شیطان اوس د دین نه امید ده چې ګنې څوک د شیطان عبادت کی، ار سړی په شیطان لعنت وي، حتی چې د کافر هم د شیطان نه نفرت، هغه سره تعلق مینه نه. خو شیطان اوس په دې کې کامیاب دی چې ولکن فی التحریش بینهم، شیطان را لګي او د موحدین او د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي، ورانه راولي. نو دا کتا سو ګورې تزکیه د نفس د پاره دام ضروري تقریر په پاغه کومه، خدا خو تمهید دی لکنه. دا وګورې شیطان په دې کې ډیر کامیاب شوی دی. که په یو کلی کې دوه موحدین دی یو بل خپې ووي، دوه مرګری نه دی یو بل سره به اتفاق او اتحاد نه، بلکې د یو بل په غیبت لګیای، د یو بل سره بغضی حسدی. دا الله نبی فرمای تاسو ته د مخکنو امتونو بیماری لګیدلې ده، الا الحسد والبغضاء. هغه بیماری چې ده نو حسد دی، کینه ده د یو بل سره او بغض دی. او بیا وی الا وهي الحالقه، خبردار ګوره دا د کمزوري بیماری هم نه دی چې بس مړه ځا الله غفور رحیم دی. دا هغه خطرناک بیماری ده، دا بغض او حسد، چې دا صرف ګناه نه ده، دا پخپلم ګناه ده او دا د انسان نه دا نیکی او دا دین نورم ختمي.
د دې مثال د پتریو د چاړې دی چې هغه کله نایی په سر او په ویختو باندې کیږي کنه نو هغه په وخره یو ختمې کی الا وهي الحالقه خبردار دا بیماری خرون کی بیماری ده بیا وی زما دا مطلب نه دی چې تاسو نه به ویخته غورځي ویخته بخري ولکن تحلق الدین دا بس تاسو نه دین خري نو موحدینو سوچو کوي کچرتا منګ د توحید والایو منګ د سنت والایو او زمنګ د بل موحد سره بغوزي زمنګ د بل موحد سره چې کم دینو نفرتي داغه نه ځان یعنی اوچت غنو تکبوري نو الله دې بیا رحم وکي سنتان موجبتان او مسلمانانو دا یادو ساتي شیطان سره بیا دا جال لې چې هغه موږ په دې جال کې راګیر کی چې د ګناونو کبیرو کې مبتلا کی سړی موحد دی بس توحید منلې دی سنت منلې دی خو نور معاملات تپوسه مکوا نور د اخلاق تپوسه مکوا نور چې دینو د منځ او د اودس او د روزي او د دې خبرو تپوسه مکوا بس صرف توحید منی او سنت منی بدای او اوریدل خبره د غوګونو کتابي چې دې جال نوم خلاص شي سړی موحدم دی متبع سنتم دی او د ګناونو کبیرو نوم نفرت کوي نو شیطان سره بیا بل جالی هغه بیا دا کوشش کوي چې په صغایرو کې مبتلا کی او شیطان ورته وسوسه چې مړه دا خو وړه خبره ده داس دومره ګناه خو نه ده ها مکروه ده نو مکروه خو چې بد ګڼل شوی شي ته وي نو دې بد دی وګڼي کنه یو سره حرام خو نه دي حالان کې دا علما تاسو ټول علماي زمون فقها چې د فقه په کتابونو کې د کره لفظ راشي نو مراد ته مکروه تحریمی چې حرام ته نږدې مکروهات او طبيعه د مکروهات نه وي وړو ګناونو ته دا واړه نه وي او په دې امزان پوهه کا امام آلوسی لیکلی دی چې داسې صحیح تعبیر څوک نشي کولای چې د هغه په وجه د ګناي کبیره او د ګناي صغیره په منځ کې فرق پوره راشي دا د علماو قولونه دی قران حدیث کې داسې پوره صراحت سره ذکر نه دراغلي داغه کې یو حکمت داوم دی چې الله د دې فرق ذکر چې دنه پټ ساتل دی چې خلق د دې کبیره د وجنه د صغیرین هم ځانو ساتي چې دا چرته کبیره نه او بیا دا خبرم واوري کټول ورځ مرغی الوزین والوزی دي خو کومړه زلوزی کنه تنظر الوزین ور سړی وته په نظر دی چې کم خوالاړو سشو سنشو یو بل توازن کې دلته نه مړز پاسه ده که نور خلق جرمونه کوي نو کوي به داغه خټول هغه یو سړی ته چا ویل وای د قیامت پر ورځ باندې نه ده استاد اگریوان به زما په کې لاسي نو هغه ته ځکه ستا لاس ته په کې ځای ملاو شنو تیم په کې ور واچو ما خودمره جرمونه کړی دي چې داغه کې ودا چا د لاس ته چولو زینې کستا لاس ته په کې ځای ملاوي ګور واچو هغه په جامو خودمره داغونه دي چې تپوس مکو د شرکیات او د بدعات او د نور خبرو او الحمدلله د اشاعت التوحید و سنت په مرګرو باندې اس داغ نشته مامو صفا جامې دي چولی پاغه معمولی داغم ډیر لری ښکاری هغه معمولی داغم داغه د پاره نقصانی دی نو کوشش بدا کو چې منګ با د وړو وړو خبرونو ځان ساتو بل دا وره زمنګ جماعت الحمدلله یو داسې جماعت دی چې دا ډیر پاکو خلکو په لاسو د دې بنیاد کې خودل شوی ډیر نا اهل بچي اغه چې د اغه د وجنا د اغه پلار سپکشي داغه د پلار بے عزتی وشي داغه د مشر بے عزتی وشي منګ به د خپل مشایخو نوم لکه د نور زلو منګ به د خپل استادانو نوم لکه د نور زلو داسې یو قدم اوچت نه کو چې زمنګ د مشایخو او زمنګ د استادانو نوم زمنګ د وجنه بدنام شي چې مړه اشاعت ولا داسې لکه دا زمنګ کې کی چې ده سپکه خله بنا خوځوي کمزوري خبره بنه کوي چې سبا تا ته خلک وای راشه کنه داستا مولا دی او داستا سمرګره دی دا د خبره کړی او ته بیا تعویل کې چې دا زمونږ مرګره نه دی او دا چې دنه زنه پیژنم یا دا داس دی او دا داس دی ضرورت څه دی یو خبره دی لکه کم وکړل نو سبب پوره کې خو چې سیوا دی وکړ نو بیا به سره سکے بیا خو سم نه کی نو بیا بداوي چې مانه غلطي شوی دی یا باغ غلطي د باندې ولاړو کلک په هغه باندې بکلا کېږي نو بیا ګناه نو دا مې د تویل چې کوشش وکول الحمدلله ټول دی یو عقیده مرګریو چې د خپل استادانو د خپل مشایخ او د خپل جماعت نوم بدنام نو کوم نورم په مخ کې لاړ شي مولانا صاحب ویل چې شیخ القرآن رحمت الله علیه په دور کې چې کم مرګریو ناغت لکو
او اوس چې دی نو کار ډېر کمزوری دی. زمونږ په کلي کې یو سړی امامتۍ ته مخکې شوی نو هغه مونځ کوو امي سړی و نو چې بل سړی خلک ورپسې ولاړ دي یو ګپي سړی و هغه راغی ویل که تاسو پلانې ایله بیله پلانې مانځه ته مخکې کړی دی ظالمانو بل څوک تاسو ته نه میلاوېده چې تاسو دی مخکې کړی. نو چې هغه سلام وګرځو نو هغه ویل دا ما پسې کمې پریختې ولاړې وي پوه شو خو ما په شانه خلک ولاړ که څنګه علماو کې کمزوري ده نو دقه شان اوس په خلکو کې کمزوري راغلې ده. هغې خلکو به مسلې خو ښولې اوس خلک خو دا شی نه کوي اوس خو شوشه خوښوي وروره چې دی نو سورساري دا خو جدا خبره ده چې دا کمزوري زمونږ هم ده چې دا کم موږ ته ناست دي خلکو کې هم ډېره کمزوري ده. الله رب العزت دی رحم زمونږ په حال باندې وکړي. نو د شیطان سره بل جال دا دی چې هغه بیا کوشش کوي چې په وړو وړو ګناهونو کې سړی مبتلا کړي. که د دین هم خلاص شي نو سوچ کوار سړی دی د ګیروان کې زه کم جال کې راګیرم دین هم خلاص شي نو بیا هم شیطان په آرام نه کینی و یاره دا سړی هسې نه چې نیکي وکړي نو په مباحو کارونو کې مبتلا کړي چې نه ثواب وشي او نه عذاب وشي نو نقصان یې دا وشي چې دا دومره زندگی د قیمتي دا ولا ضایع کړي. نو په دې کې هم شیطان ډېر کامیاب شوی دی. شپېته اویا کاله ته ورسېږي او د دین هېڅ کار ونه کړه د هېڅ داسې د خیر کار ونه کړه ده ته پته نشته چې ما په دې زندګۍ کې څه کړي دي. دا شیطان د وخت ضایع کړه مباحو کې مبتلا کړي چې دا خو جایز کار دی او که خامخا دی عمل کوي که نه خامخا نو بیا هم شیطان یې نه پرېږدي ویره چې ډېر ثواب ورته میلاو نه شي. شپږم جال ورسره بیا دا دی شپږم وسوسې دا ده چې افضل عمل ته پاتې شي مبذول کې مبتلا کړي چې کم سے کم چې ثواب خو ته لږ میلاو شي که نه کم میلاو شي که که د دین کار موږ ځان له کوو نو دام کار دی که جماعت سره یې کوو نو دام کار دی. شیطان موږ ته وسوسه واچي چې ته مرکز له ځې او ته چې دی نو هلته ځې نو مړه دلته یو درس خلکو ته ولې نه کوې او دلته چې دی نو دونه وخت لګې نو دلته خپل کلي کې بس کار کوه دا ډېر دا ټیک ته چې کار دی خو د جماعت ید الله مع الجماعه علی الجماعه د الله خصوصي امداد خو د جماعت سره دی او په جماعت کې چې کم کا اطمینان ده او کم کار دی او کم برکت دی نو هغه په ځان لوالي کې نشته. دا وسوسې د شیطان او الله دې موږ دې ټولو نه بچ کړي. بهرحال خبره مې د تزکیې شروع کړې وه آیت مې وی مسلمانانو ورونو تزکیه انتهایی ضروری ده د خپل نفس دومره اهم شی دی که موږ وګورو نو د تمام پیغمبرانو بیا خصوصا د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت مقصد چې دی کنه هغه د تزکیه د نفس د وحی مقصد چې دی نو هغه د تزکیه د نفس دا وحی دی لنه دراغلی چې ګنې دا به موږ پالماری کې کیدو په تاخ کې به کیدو ور بور پس را بنو په یو غوږ به اورو په بل غوږ به وباسو پیغمبر دی لنه راغلی چې صرف خلک ویني او خلک دی ویني بس غاړه به خلاص شي نه د دې مقصد څه شي تزکیه او دا قرآن ذکر کړی دی تلک توجه وکړه مخکې چې دی نو پیاز صاحب آیت د قرآن عظیم ولسته دا ماشاءالله که تاسو وایې که نه دی نو والله چې د ډېرو علماو نه ماشاءالله ډېر تکړه دی داسې استدلالات چې دی که نه دا مفسرینو سره هم نه کم چې دی په یو ډېر عجیبه طرز سره خو یو طرز واورئ د ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه هغې نه موږ په درس کې اورېدلي په قرآن عظیم کې د رسول الله سلام د بعثت ذکر څلور ځل راغلی دی د هغه چې کومې ډیوټۍ دي ذمهوارۍ دي یو ځل دوه ځل په سوره بقره کې او یو ځل په سوره انعام کې آل عمران کې او یو ځل په سوره جمعه کې څلورو ځایونو کې دا ډیوټي بیانوي چې د پیغمبر کار بسئ په دې یو ځای کې تزکیه څلورم نمبر کې راځي په دې درې ځایونو کې تزکیه چې دی نو په دویم نمبر کې راځي توجه کوه ډېره قیمتي نقطه ده واوره سوره بقره کې څه وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك شمار یو ويعلمهم الكتاب دوا والحکمت درې څلورم نمبر کې ويزکیهم نور خو تاسو الحمدلله علماء دا ټکی ترجمه کوم نو بیا خو په دوره جوړ شي اے زمونږ ربا اولیږي د مکی والو کې رسول د دې د جنسنا انسان دا دعا د ابراهیم علیه السلام
انا دعوت ابي ابراهيم یتلو علیہم آیاتک چې په دای باندې ستا آیاتونه لولي په حالت د وعظ کې دلائل وحدانیت کا تفسیر مدارک وي ستا د وحدانیت دلائل بیانای واعظ بد الله د وحدانیت دلائل بیانای ويعلمهم الكتاب دیت والله ستا د کتاب تعلیم ورکي والحکمت او د سنت تعلیم ورکي ورپسې وی ويزکیهم او د دې تزکیه وکي خدل تدا نقطه واوري ربنا وبعث فيهم رسولا د رسول د بعثت مقصد څه دی دیبا الله ستا آیاتونه لولي یو دیبا د کتاب تعلیم ورکي دوا د سنت تعلیم ورکي دري نو مقصد به سي ويزکیهم اسی صرف سبق یادول نه دي د خلکو تزکیه په دې باندې کوي د ټول پیغمبر له مقصد سره تزکیه دا کتاب دراله غلو د بیان او د تقریر مقصد سو د قرآن او د سنت تزکیه و یزکی انک انت العزیز الحکیم بیا د کمیشن بیا بیانای په دې سوره بقره کې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اول ورپسې ویزکیکم سویم نمبر دے دویم ویعلمکم الکتاب دریم سلورم نمبر کی والحکمتا نو تزکیه دلتا پا دویم کی رالا سورہ آل عمران کے بیا 164 کے اللہ پاک فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سویم نمبر دے وَيُزَكِّيهِمْ سویم کے راغے دویم کی مخ کے لارش سورہ جمعی تا سورہ جمعہ کے اللہ پاک فرمائی هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اللہ دے آغازات چلے گلے دے پا امیانو کے رسول دے دے جنسنا کتاب ورسرنو پیغمبر نو راغل مکی والا کار صدی یتلو علیہم آیاتی ہی لولی پدے آیاتنا دا اللہ تعالی یو دویم نمبر کے وایا ویزکیہم دا خلق تزکیہ بکی درم ویعلمہم الکتاب سلورم والحکمت صحیح شوا اس مطلب ہوا ہو رہے پدے دری آیاتنو کی دری زینو کی تزکیہ پا دویم نمبر کے وا او پا سورہ بقرہ کی یوصل نہشتم آیت کی تزکیہ سلورم نمبر کے وا مل حکمت فی حاضا ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ با فرمائل پا اللہ با اعتراض نہ کوئی چھ دا ولی خدا باوے چھ پا دے کے حکمت صدیں صحیح دا کہنا دے کے سر راز دے سا حکمت نواورا پا دے کے حکمت یو تزکیہ دا بے اعتبار المقصود دویمہ تزکیہ دا بے اعتبار الحصول یعنی یو خو مقصد دے لکه یو سړی دی او زه ته روان دی نو سم مقصد ل روان دی خیال لري خبره ته خدا مقصد کله کله ډایرکټ نه حاصلېږي دا غې نه مخکې بس کارونه کول غواړي ما په تعبیر پوه شوي یو تزکیه ده به اعتبار الحصول نو دویم تزکیه ده به اعتبار المقصود اوس مطلب دا دی چې کله تاسو درس ته ځئ کله بیان ته ځئ مرکز ته راځئ د بل عالم درس ته ځئ نو ستاسو په ذهن کی بدتلو نه پس دویم نمبر کې مقصد صحیح تزکیه ده دیل بنځه چې مرکز بوینما دیل بنځه چې ګنې چکر به ولا ګوما دیل بنځه ګنې چې بس ملاقات به وشي دا خبره خو پکې خود راځي دا خو اسم راځي ستا مقصد به صحیح وایا چې زما اصلاح وشي زما تزکیه وشي نو ډیر خلک چې راشي کنه نو بیا دلته څوک په دکانونو ګرځي
او څوک چې د پورټل ګورځي چینه صحیح کوي ډوډۍ ځای صحیح کوي مطبخ صحیح کوي صوبه کې لیټرین صحیح کوي کنه دی پسې ګرځي څنګه چې مخکې مولانا صاحب ګیلا وکړه چې اجتماع په ځای کې بیا د پلاني مولانا صاحب بیان بچرته څوک په هغه صحیح کوي نور بیغمه بس لکه د اصحاب الکهف خدای او بس اجتماع درې تیر شي ته ډو پته ونه لګي نیم خلک خود ما سلطان نه پس کتا زو ګوره بیا ود شوی بیانونه د مقررین کوي کنه او د پدې جګړه د چین نکلا تو سه له سړی ودی نه او زمونږ چې خلک ودی سارو ته پته نه بیګا بیان چا کړو به وته دا پته نه لګي ودی نه اوري نو مړ وې د کم ځنه وره نو استاد راتلو هر ځای چې د دین مجلس لزی اجتماع لزی درس لزی بیان لزی د یو عالم ملاقات ته بل سره نو غرض به سیدت لونه پس دویم نمبر کې خپل تزکیه خدا تزکیه د سنه حاصلېږي سمم ریکارډ خو نه دی چې به تعالی ډکیو بس پرې پوزه کې به د درو منډي او بس ته بزیدنو بس مکمل پاک سوتره شي آیا به سرویس ډیکټ وردن نه کېو بس په بدتونی سي تزکیه به وشي دا سن کېږي تزکیه به حاصلېږي پس د امور ثلاثهونه نو څلورم نمبر کې برازي ښه به اعتبار الحصول سویم شو څه مطلب اول بت چې دین دلایل اورې د وحدانیت نو بیا به قرآن زده کې نو بیا به سنت زده کې نو البته ته تزکیه حاصلېږي حل شو مسله تزکیه به اعتبار المقصود دویم دا خو به اعتبار الحصول چې دا څلورم نمبر کې دا نو کم خلق چې قرآن ته نه کینی کم خلق چې احادیث ته نه کینی او ګرځي پلانی پیر صاحب الله تعالی مو پلانی والله که تزکیه دی حاصل کړو نو بیا مانو تاسو حاصله وکي هغه په شرک کې مبتلا شي هغه په بدعاتو کې مبتلا شي په نور قصو کې مبتلا شي کته تزکیه د نفس حاصله نو یتلو علیم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمه دا درې واړه خبره به حاصل کې نور پسې ويزکیهما د خلکو تزکیه به بیا کوي کدا درې نه کنا نو دا تزکیه کلم نه حاصلېږي نو به اعتبار الحصول چې د نو بیا د څلورم نمبر کې دا خو یو خبره شوه دویم په دې ځان پوهه کوي چې د تمامو اعمالو کې بهترین عمل او د کامیابی عمل هغه تزکیه ده په سورۃ الشمس کې یولس شواهد یعنی چې قسم ورته وایي کنه یولس قسمونه ذکر کوي او بیا جواب قسم دار چې قد افلح من زکاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله أكبر هل شو دي توي جواب قسم قد أفلح یول الشواهد ذکر کوي پدې باندې چې دا ټول پدې گواه دي چې قد أفلح من زکاها وقد خاب من دساها یاره تمره بیکارم سیستم دی شیخ سے بتا زو بده مړ کې وځه صحیح شی ولا برابر کړه قد افلح ماته پریدا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها په تحقیق سره کامیاب دي سوکا چې چا خپل ځان پاک یو معنا او دوی مزکاها چې پاک غیلر الله او یا زکا نفسه چې هغه خپل نفس پاک وقد خاب من دساها او په تحقیق سره تاوانی دی هغه څوک چې چا اومانډ خپل ځان لره په ګناونو کې نو لوی کامیاب هغه دی چې چاته الله تزکیه نصیب کړه او لوی ناکام هغه څوک دی چې څوک د تزکیه نه چې دینو هغه محرومه پاتې شو حل شو مسله قد افلح فلاح ستویل کیږي او پښتو کې لاندې مانو کو چې کامیاب دی کامیاب څه وي قد افلح فلاح ویل کیږي الله الله الفوز بالمقصود یا الفوز بالمحبوب والنجات من المرهوب
چې کم شی د دې ارمانو یا الفوز بالمطلوب چې کم شی د دې مطلوب کم ارمانو نو هغه ته ملاو شو او چې د کم نه ير کوله خطر وا هغه نو ته نجات ملاو شو نو قد افلح کامیاب شو. نو د مسلمانانو ارمان څه شه د رب العالمین رضا ده د مسلمانانو ارمان څه شه د جنت تتلل دي نو دغه مقصود ورته ملاو شو رب رضا شي. الله اکبر. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سونا خوان باقی کنا چې الله وې زما بندا چې ستا نفس مطمئنو تزکیه حاصله کړې و. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة. اے غا نفس مطمئنہ چې ته دنیا کې مطمئن وې د الله په دین باندې. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. اطمینان پس راځي الا بذكر الله تطمئن القلوب. چې کوم انسان قرآن سره تعلق الله په قرآن تربیت شوی نو د نفس چې دی نو نفس مطمئن نه دی. دن شزما په بندګانو کې او زدن شزما جنت تا ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. رب ته واپس شپ داسې حال کې چې رب تبد رب نه رضای او رب ستانه رضای. نو نجات څه شو د کم شي چې ستا مینا واو ستا مطلوبونو پې کې کامیاب شوي کم نه چې خطر او نقصانونو دا غینه کامیابې ملاو شو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. پتا کې سره کامیاب دی هغه څوک چې چا ځان پاک او د رب نوم یاد کا او منځو کا عبادت بدنیو کا. صحیح شو. قد تاکید سره وي بشک چې کامیاب دی تزکیه په ځان کې راولا نو چې ته د دې آیت مصداق شوی نو والله چې کامیابی شک نشته چې ته کامیابی. په دې خبره ځان پوي کوي یو توجیه ده مفسرین کوي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے زمونږ ربا کما چې تا مونږ سره ستا د پیغمبرانو په جبه وعده کړی دا الله غ وعده مونږ لراکا ولی الله وعده نه ماتي اخواسم ورکي. نو دی بیا د سوال څه ضرورت دی. علما وایي د دې مقصد دا نه دی ګینه چې الله وعده نه پوره کوي نو ته چې الله ماته چرته نه کوي. د دې مقصد دا دی چې الله ستا وعده خو بشک حق ده چې ته به پوره کوي خو الله ما د دې مستحق جوړ کا اسنه چې زه د دې برابر نه یم. صحیح ده کنه. نو بشک چې تزکیه والا کامیاب دی. دوزل الله پاک بیانای کنا سورۃ الشمس کې هم او په سورۃ اعلی کې هم دواړو سوراتونو کې وایي چې قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. نو بشک چې تزکیه چا حاصل کړه نو هغه کامیاب دی. خاصه نه چې موږ تزکیه کو حاصل نه نو څنګه کامیاب شو. الله دې موږ کې صحیح تزکیه پیدا کړي. او دا ما چې کوم ایت ویلې موضوع خودم رلوی ادا کنه چې دا تر ساره نه خلاصيږي خو لکه ټیم لګ دی نو غټي غټي خبرې کوم. ما چې کوم ایت ویلې ده شپه خو تاسو واسم دا تاسو واسم مسافر وي. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات. کم انسان چې د رب العالمین دربار کې راغې ای توجه کوا په داسې حال کې چې سړی مؤمن دی ایمان پکې دی او ور سره تشیمانم نه دی عمل صالح یم کړی ته قرآن او د سنت مطابق عمل. فاولئک لهم الدرجات العلا.
دا کسان دی د پاره درجې دی اوچته اوچته لوی درجه به الله ورکي نو یا الله لوی درجه څه شه ده جنات عدن الله اکبر اغه لوی درجه چې دی جنتونه د همیشګری وي تجری من تحت هل انهار بيږي بلاندې دونو داغین نهرونه خالدین فیها همیشه به دې په دې جنت کې نو یا الله دا د چا بدلا دا الله والله الله پاک فرمایي چې وذالک جزاء من تزکا دا د هغه چا بدلا د چې چا دنیا کې تزکیه حاصل کړي و وذالک جزاء من تزکا دا د هغه چا بدلا د چې چا تزکیه حاصل کړي و چا ځان پاک کړو من کې د الله تزکیه پیدا کی تزکیه ستویل کیږي امام راغب په مفردات کې لیکي هو ايتحرر الانسان فيما فيه تطهيره تزکیه دی ته وي چې انسان سوچ کوي کوشش کوي فکر کوي پاره سکی چې په کم شي کې د پاکی دا لکه لوی پیمانه باندې د شرک نه ځان بچ کول د کفر نه د بدعات نه د ګناونو کبیرو نه داسې ور پس راځه حتی چې د وړو وړو خبرو نه ځان بچ کول دته تزکیه وي الله الله مسلمانانو کچرته منګه کې خپل تزکیه نه نو زمنګ درس زمنګ تدریس زمنګ بیان زمنګ د جماعت اس پیدا منګلو الله کرا کی راوي کی وغير تقي يأمر الناس بالتقوى وغير تقي يأمر الناس بالتقوى طبيب يداوي والطبيب مريض وای هغه سړی چې هغه تقوادار نه دی او نور ته د تقوا مسلې کوي نور ته وي تقوا د څه خشه ده او د څه خشه ده خو خپل تقوا چرته دوربین کې نه ني د دې داسې مثال لکه ډاکټر سے خپل بیمار دی او نور لستنه او دوايا نه کوي نو د ځان فکر نه کوي چې بیمار دی او د نور فکر دی د ټولو نه اول خطا ته ځان نږدې دی ها دا نه د ملازمه ابن کثیر دا خبره لیکلې ده اتامرون الناس بالبر باندې چې بهتره خدا دا چې سړی نور ته مسله کوي چې په خپل په عملي خدا لازمی نه ده کې بعض خلک دا وې ځان سم کوي یلا بیا بل ته خبره کوي که یو سړی کې خپل ګناه شته هم بل ته بیان کوي دا به نه وي چې ګنې زه بیان ځکه نه کوم چې زما په خپل عمل نشته دی به ډبل ګناهګار شي یو د بیان د نه کولو یو د عمل د نه کولو د دې یو ګناه نه خو بخلا شي چې بل ته بیانای خو اصل کې دا قمقلتوب د ان قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لما جانين وانهم ان لم يكونوا يسرعون وایس خلق دا سدي چې موږ ته داغه مسلو حکم کوي چې په خپل نه کوي دا خو لیونی دي خو صرف چپا په ناراضي نو لیونی نور پوری کسبني چې یو شیخ کنا یو ځل یو کس خبره راته وکما ما ته یو کس وې داسې دغه مزاج ولا وې چرته مطمئن شوه د یو مولا نام نه مطمئن شوه و یو عالم راته چاو خودن وی غل ما چې را کې دې شي دا ډېر لوی شیخ دی لوی عالم دی دنه به مطمئن شم وی لاړم ملاقات له تزکیه لپاره لاړم تزکیه نورم خراب شو چې لاړم ما تاسو کو شیخ الحدیث صاحب څخه شیخ الحدیث صاحب سبقونه پڑھاوي ها سبق پڑھاوي نو وی بس ځکه ناستم اجره کې دا مزدور خادم ناس ته مال چیر اورل چې کې نه غپاريږي سبق پڑھاوي راځي مې ښا مې چې د دې شیخ صاحب زامن شته و چې اوشتا چرته یو پلانې یونیورسيټي کې د یو پلانې ځای کې نوکر دی یو پلانې ځای کې د یو پلانې ځای کې دی ټول په غټو غټو عہدو باندې مې عالم پکې شته وي عالم خو پکې یو نشته مې نوسی شته او نوسیم شته نوسی څه کې یو پلانې ځای کې دی بل پلان یو پکې چته مولا نه غټو غټو یونیورسيټو کې داخلو وای بس ما صدر پوګرا واچو مې چې کاکا زم هغه خادم ماته وی چې کینه دومره انتظار دی وکړو بس اوس خلا شل منټه پاتې شیخ صاحب راضي شیخ الحدیث سے ملاقات به سره وکي وای ما وتل چې بس ملاقات لږ سره راغله مزماغه حال مسله حل شو زه کوم چې ملاقات وای ما ته چې تسل راغله وي وای ما زدل راغله مجزه بدنه صد خیر خبره واورم زما په خپل اصلاح وکم خودی کې ما ته خیر ښکارا نشو نعوذ بالله من ذلک وای ولی وای ما یک دا خکار وې نو اول به ته د خپل بچی کې نه ولې وي چې دا علم دومره ثواب دی دومره پیدا ده کنه نو
د نور خلکو بچی را ټینکړي دی واغې د سار نه کینې ته مازیګر او ته لګي سکه بخاری پڑھاو مو مسلم پڑھاو مو پلانې کتاب پڑھاو مو درس کوم بیان او د خپل بچی چې د ټول په یونیورسيټو په کالجونو په غټو غټو نو کرو لګولې دي خو اول به وتاغه کې نه ولیکا وای ما ویل چې دا سپراډ ما تخکاری اسړې دې دا د تحریمی مزاج والا دې کې څه خیر ما ته نخکاری زکه چې کاول خوي د خپل کور نه شروع کړي و نو تم اول که د احکار ته خخکاری نو اول شروع رچانه وکا د خپل ځان نه وکا چې کم شینه تبل منی کې نو یا به دروغ یا به رښتیا وي که دروغ وي نو ظالم خدان ګناګاری او که رښتیا وي نو اول په خپل ته ول عمل نه کی لکه سوچ خو پکار دی کنه تزکیه انتهایی اهم شی دی او چې تزکیه نه کنا نو ګناه بکې کنا د ګناه نقصان واوره د ګناه د ټول نه غټ نقصان دا دی چې د علم نه به محروم کېږي چې کم طالب کم کارکن هغه صرف دا منډه ترړي وي خو تزکیه نه والله دې بنی مګي پاتې کېږي ها تزکیه چې نه ده شوی او صرف مسلې دې زده کړې نو تب واورې تب نه چلےږي د جماعت کې نشي چلے دی یو ځل به ته پاتې کېږي د خپل مرګرو نه تب هم دې مرګرو نه جدا کېږي بس سب عذر به جوړیږي سم مشکل به جوړیږي خو دې سفر نه بوزي د علم نه بوزي تب د علم نه محروم کېږي امام شافعي رحمت الله علیه د امام مالک صاحب شاګرد دی وی زه امام مالک ملاقات ته لاړم نو سبق مې هغه تواورو هغه ډېر زیات خوان ورکړ د امام شافعي ډېر لوی ذهین سړی او ډېر خيار سړی نو امام مالک ماته وی چې انی اراه ان الله قد القى عليك نورا ما تدا سے اندازه لګی چې الله تعالی ډیر زیات نور په دېړه کې چولې دی وګوره بچیا فلا تطفئه بظلمت المعصيه چې ګوره دا نور د معصیت په ظلمت باندې چته مړ نه کیخه ګناه نه کی او امام مالک هغه شعر الجواب الکافی کې امام ابن قیم په دې الفاظو نقل کړی دی وای شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي وای ما وکی سیب ته چې زما استاد شکایت وکړ چې حافظه مې ډیره کمزورې ده اوس طالبان او مولیان بادام خوري کنه او دا خوراکونه کې چې دماغ می تی شي زده ته یو چل خیم یو شی مخره خو ګنا نه ځان ساته ته د بیا د خپل حافظي اندازه ولګوا وای فارشدنی الی ترک المعاصی نو هغه ما ته دا تعلیم راکړه چې ګناونه پرې دا ونستا حافظه به تیز شي او ما ته وی چې علم بان العلم فضل پویش چې علم چې دینو دا د الله پاک ډیر لوی فضل دی او فضل الله لا یؤتاه عاصی دا الله فضل چې دینو دا عاصی او ګناګار انسان ته نشي ورکولای نو تزکیه ضروری ده او چې تزکیه نه نو ګناه بکې نو ګناه د پاره لوی نقصان سره د علم نه محروم کېدل او لوی نقصان بل داده چې د رزق نه به محروم شي والله رزق په مخ کې منډوي تبر پس رسته منډوي ها حدیث کې راځي ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه بنده چې کم دینو د رزق نه محروم کولې شي په سبب د ګناه چې دغه ګناه وکي دا څومره قومونه چې تباشوي دي کې تزکیه نه و د قوم نوح نه راواله کنا تر اخیری حدا پورې چې څومره خلق تبادي ولی تبادي تزکیه د شرک نه و د کفر نه و د ظلم نه و بس تباشو الله دې من کې تزکیه پیدا کړي تزکیه د پاره خلق زینو د پیرانو نه لاس نیو کوي چا نه سکی بهترینه طریقه صدا تعلیم د کتاب او د سنت او دارنګ د الله د توحید دلایل په دې ځان پویول کوم چې د انبیاء مشن د راټینګ کې د سره تزکیه حاصلېږي خو بیا واوري الحمدلله زمون اشاعت چې کم دی کنه په دې کې علماء مشتا په دې کې اولیاء الله مشتا دی په دې کې مشایخ مشتا په دې کې هر قسم خلق الحمدلله موجود دي د ټولو نه لوی بیعت د خپل مشایخ سره دار چې قران او حدیث تیز دکې په دې چې کوم تزکیه کیږي هغه په نور خبرونه کیږي ذکر اذکار کده نو هغه هم د تزکیه د پاره د اعمال دي نو هغه په قران نه ثابت دي نو هغه کوا چې دې قران باندې استا عمل لکانه خلقه القران دا الله د نبی تمام اخلاق هغه قران عظیم او الحمدلله زمنګ شیخ صاحب چې کوم دنو هغه د مولانا حسین علی رحمت الله علیه نه بیعت کړو پاغه سلسله را روانو زمنګ موجوده شیخ صاحب د خپل شیخ صاحب نه بیعت کړي دي او موږ به ان شاء الله د خپل شیخ صاحب نه بیعت کوو او په دې باندې به ان شاء الله تر مرګ پورې کامزن یو او ثابت قدم یو صحیح ده ان شاء الله کنه موږ به دا جماعت دې د خپل جماعت سره به وفاداری کوو
د دې مرکز نه چې دینو منګه ته دا توحید او سنت ملاو دی والله که چرته زمنګ تعلق د اشاعت توحید او سنت سره نه وي د دې مرکز سره نه وي نو د نور مبتدعين نه به یو دوه ګوتې منګه نن سیوا وخا اندې خلا گزاره کوي خدای خبر چې زمنګ به سحال دا د دې مرکز برکت دی دا د دې کورنۍ یو احسان دی په منګه او تاسو دلته چا توحید څه پیژندل چا سنت څه پیژندل چا د قران درسونه څه پیژندل نن کې یو سړی هغه چې دی کنه راپاسی او هغه په شیخ صاحب باندې یا د دې په کورنۍ باندې یا په مشر شیخ صاحب باندې یا د جماعت په یو بل شیخ صاحب باندې یو اعتراض کوي نو دا غ مثال لې چې اعلمه الرمایه كل يوم فلما اشتد صاعده رماني دا خو د غشو چلو ته دی خو د دې ځای نه چې قران حدیث د کړل اوس په دې باندې رد کی دې خلاف کوي دا د نمک حرام انسان هغه کار دی وقد ربيت دهرا جر وكلب فلما صار كلبا قد دهاني چې ډیره زمانه مې وای د سپي بچي لوی کنو چې غټ سپي ته جوړ شونه ما باندې چکو لګو نو دا د دې مرکز الحمدلله یو لوی احسان دی په منګ دا به منګ تر مرګ پورې نه یرو چرته چې نو د قران او حدیث په تعلیماتو به ان شاء الله عمل کو او په دې باندې به ان شاء الله د یو بل سره زمنګ استاد سمینه یو تعلقي او چې دې کې کوم احکامات دي چې دا زمنګ په ژوندۍ کې رال دغه تزکیه ده او دغه شانه د خپل مشایخونو بد څنګه چې قران نو زمنګ اعتماد دی د حدیث او اعتماد دی د نس د کړی دي نو د اذکار او اعمالو کې به موږ د دینه بیعت کوو په دغه طریقه باندې به ان شاء الله ژوند تیرو چونکه شپه او نا وخت ده نو مرګرو به بیا سار درس کیم کینی په دې خبرو باندې اکتفا کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا به ان شاء الله زمنګ ناظم الاسف کې نه بیمار سړي دعا قبلې الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دعاو کوي دا زید الله تر قیامت پورې آباد لري د دې بنیاد شیخ القرآن رحمت الله علیه په خپل مبارک الله سبحانه کې خود دا د الله د غي د پاره او د غي د ټول خاندان د پاره یو صدقه جاریه وګرځي دا غي نه بعد زمونږ موجوده شیخ صاحب مد ذله العالی د دې ډېر خدمت وک خپل ځواني په دې کې زړه کړله الله دې د غي په علم عمر کې خیر او برکت واچي او الله دې د غي په صحت کې برکت واچي او الله دې د غي د مساعي په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي او الله دې غي له تر مرګ پورې چې دینو د دې د صحیح ابياري توفیق ور نصیب کړي الله دې دا مرکز تر قیامت پورې آباد لري هغه او داغه د بچو داغه د کور والا داغه د رونو خويندو داغه د ټول په خاندان په عمر کې علم کې په صحتونو کې د الله ډېر خیر او برکت واچي دې زې سره الحمدلله دا زموږ مرګري علما موحدین ټول مینا کوي د توحید او د سنت د وجه نه دانند کم زنه د مرګري راغلي دي په یو ټلیفون او په یو میسج باندې دا د دې مرکز سره مینا د سمره مرګري چې راغلي دي درس کې دلته موجودو نن دې پروګرام ته راغلي دي سبب تر ختمه پورې الله دې ټول مرګرو قدمونه د ایمان په تله کې واچي الله دې ټول شرعي حاجات پوره کړي الله دې ټول مشکلات ختم کړي الله دې جماعت لا نورم ترقی ورکړي سمره چې دې جماعت مشران دي اراکین دي مرګري دي نارینه دي زنانه دي پکې الله دې داغه ټول حفاظت وکړي او الله رب العزت دې داغه په دې مهنتونو کې خیر او برکت واچي کمزوري تفسیر د رمضان او شو دې ځای کې نور زینو کې او شو دا اوس وړه دوره شروع ده الله دې دا په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسي او الله دې دا زمنګ د موجوده شیخ صاحب او د مرحوم شیخ القرآن رحمت الله علیه د ټولو د پاره یو صدقه جاریه وګرځي د دې سلې او بدلی د دې الله په دواړه جهان باندې ورکړي د دې کور او خاندان د الله در قسم شر او فساد نه محفوظ کی د شیخ صاحب د بچی د پاره دعا وکړي چې الله ولا جهان خسته کی او الله ولا هغه جهان د منور کی والله د صبر جمیل ورکی والله سره د رحم معاملو کی دا غینه بعد الله مونږ ټول ته خپل دین صبر او استقامت نصیب کی دا کمرګری چې دې ځکه خدمت کی دا زمون مشران علما چې دا مرکز هر خدمت ته دی ولاړ دی الله دې په علمونو عمرونو کې خیرونو او برکتونه واچي الله دې زمونږ ټول ناراضه شي ان شاء الله تفصیلی دعا خو باسم شیخ سے په اخر کې کوي الله رب العزت دې زمونږ ټول اخره خاتمه خسته کی او الله دې ټول ته جنت الفردوس نصیب کی وصلی الله تعالی